السلام علیکم د شیخ صاحب قبر مبارک. راځئ مینهوالو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ چې د شیخ صاحب سره په دغه کلیوال ترنګزو خلکو څومره مینه محبت کوي چې تر اوسه پورې دغه قبر له خلکه راځي، ځکه عزتمن چې شیخ صاحب سره د خلکو مینه محبت او شیخ صاحب څه معمولي انسان نه و. راځئ مینهوالو په دغه ویډیو کې تاسو موږ سره کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. شیخ صاحب عزتمن څه د تعریف محتاج نه دی چې د چا څه دی د سیمې یو د علم تاج و چې عزتمنو دغه شانتې ظالمانو بې دردۍ سره ووژلو او مړه کړلو، خو عزتمنو د ترنګزو خلکه یتیمانان پاتې شول، ځکه عزتمنو چې د ده د وجې نه ډېرو کسانو ته ښېګړه پېښه شوې وه او خلکو هر یو کور کې عالم پیدا شوی و او په هر یو کور کې حافظ هم و، ځکه عزتمنو چې ده به د هر یو سړي سره ښه اخلاق استعمالول، ښه اخلاقو کې خبرې اترې کول چې هر یو کس په همدغه هر یو پلار به همدغه سوچ کولو چې زما زوی هم د ده غوندې عالم او ښه پاک سوتره پیسه شي. خو عزتمنو دغه ظالمانو بې دردۍ سره ووژلو چې موږ خو نن هم د قبر مبارک له ورغلي وو او قبر ته چې کېناستو نو افسوس مې وکړو چې دا خو به موږ هغه کسانو وژلي وي چې په ده باندې خو به یعنې مور به راوړې وي او دغه شانتې عزتمنو دا یې بې دردۍ سره ووژلو. خو عزتمنو د ده وجل نه و په کار، ځکه عزتمنو چې په ده باندې ټوله چارسده او روښانه وه او چې هر چا دغه شانتې کار کړی وي الله پاک دې دغه کسان نوس نابود کړي، ځکه عزتمنو دا خو هېڅکله د سره داسې ظلم په کار نه، دا خو یو عالم و، ځکه عزتمنو چې په ده باندې د ټولې چارسدې خلکه خوشحاله وو او نن سبا په عزتمنو خفه دي، ځکه عزتمنو چې دا ولې چا بې دردۍ سره وژلي. تاسو نن هم د ده قبر له راشئ، هغه د ترنګزو خلکو عزت تاسو سیکئ، هغه د ترنګزو خلکو خدمت تاسو سیکئ، د هغوی مینه محبت سیکئ، تاسو سره مینه محبت څومره کوئ، ځکه عزتمنو چې خلک وایي چې دا د شیخ صاحب قبر لا راغلی دی او دوا کوي. الله پاک دې وبخي، د ده د وجې نه الله پاک دې مونږ هم وبخي، ځکه عزتمنو چې د یو عالم د پوست له چې لاړ شي دوا وکړي ورته او یو عالم قبر ته چې ودرېږي نو الله پاک به د هغه د وجې نه تا هم بخي.